بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمند مسلمانانو رونو، زبا انشاءاللہ بنننے موضوع کی تاسو تا د اختر فروز باندې مسنون اعمال ذکر کوم، او دویم نمبر به انشاءاللہ د اختر د مانزو طریقه احایو. د رمضان میاشت کله پوره شي او د شوال میاشت را اوهیږي، نو د شوال لومبني تاریخ لومبنی ورځ ته عید الفطر وایي، او د ذوالحجې میاشت لسم تاریخ باندې عید الاضحی وي. د دې دواړو ورځو په اسلام کې د خوشحالۍ ورځې دي. په دې دواړو ورځو کې 2 رکعاته لمونځ بطور شکریا کول واجب دي. د جمعې د مانځو د صحت او د وجود د پاره چې کوم شرایط ذکر دي، هغه د اختر د پاره هم دي، بغیر د خطبې نه چې د جمعې په مانځه کې خطبه فرض او شرط ده. مانځه نه مخکې به لوستلی شي، او د اختر د مانځه د پاره شرط یعنی فرض نه ده او سنت ده. د مانځه نه وروسته به لوستلی شي، خو د اختر خطبه ویل سنت دي، خو اوریدل د دې خطبې دا واجب دي. دا پشان د واجب دي، یعنی د خطبې په وخت کې خبرې اترې کول د دې نه چې کوم دی منع راغلې ده. که هغه د اختر خطبه وي او که د جمعې خطبه وي، نو د دغه دوران کې خاموشي اختیارول او په دغه وخت کې لمونځ کول حرام دي. د ورکوټي اختر پر ورځ باندې 14 څیزونه دا سنت دي. نمبر 1 د شریعت مطابق زینت کول. نمبر 2 غسل کول. نمبر 3 د مسواک استعمال کول. نمبر 4 ښکلی لباس اچول. نمبر 5 خوشبو لګول. نمبر 6 سحر وختي پاڅېدل. نمبر 7 د اختر مانځه له وختي تلل. نمبر 8 د ورکوټي اختر مانځه له تلو نه مخکې خوږ څیز خوړل، لکه کجوري وغیره خنادکې خوړل. نمبر 9 د اختر مانځه له تلو نه مخکې سرسایه ورکول. صدقة الفطر سرسایه ورکول. نمبر 10 که د ښار نه بهر شرعي عیدګاه وه نو عیدګاه ته تلل، او که شرعي عیدګاه نه وه نو بیا په مسجد کې د اختر لمونځ کول. نمبر 11 چې په کومه لار باندې لاړ شي په هغې باندې واپس نه راتلل. نمبر 12 پیاده تلل. نمبر 13 فلاره په تلو راتلو کې په مزه ځان سره تکبیرات ویل. دې ځای پورې د اختر د ورځې مسنون اعمال ذکر شو. اوس دویم نمبر د مانځه لومبنۍ د نیت طریقه
چې نیت انسان په کومه طریقه باندې وکړي او بیا د هغې نه بعد د مانځه طریقه. د اختر د مانځه طریقه دا ده چې نیت به وکړي. که یو انسان وایي چې زه د عربۍ نیت کولی شم او د عربۍ نیت زده کولی شم، نو په عربۍ کې به نیت داسې وکړي: نویت ان اصلي رکعتي الواجب صلاة عید الفطر مع 6 تکبیرات الواجبة. دا د عربۍ نیت شو. که یو انسان وایي چې زه په عربۍ کې نیت نشم کولی، پښتو کې به داسې ووایي: نیت مې وکړو د زړه د خلاصه 2 رکعته واجب مز ادا کوم. د ورکوټي اختر سره د 6 تکبیراتو یا دواړو تکبیراتو په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی د محمد کعبې شریف په طرف کړو. الله اکبر. نیت چې وتړی لاس به په نامه باندې کېښودی شي. بیا به امام او مقتدیان دواړه سبحانک اللهم ولا اله غیر پورې ووایي. په دغه دوران کې به مقتدیان لومبی به امام چې کوم دی چې ولا اله غیر پورې ووایي، نو بیا به اوس په دې پسې 3 فیرې تکبیرونه وایي. نو 3 تکبیرونو سره به امام او مقتدیان دواړه لاسونه تر غوږونو پورې اوچتوي. لومبنی تکبیر الله اکبر یې ووایي، لاسونه به ځوړند کړي. دویم تکبیر د الله اکبر یې ووایي، بیا به لاسونه ځوړند کړي. په دریم تکبیر الله اکبر سره چې غوږونو له بیا لاسونه یوسي، ګوتې یوسي، نو بیا به لاسونه د هغې نفس په نامه باندې کېږدي. مقتدیان به خاموش ولاړې، امام به اعوذ بالله بسم الله ووایي، ورپسې به سورة فاتحه الحمد ولا الضالین آمین پورې ووایي، بیا به ورپسې سورت ووایي. بیا به رکوع ته امام او مقتدیان دواړه لاړ شي. چې کله رکوع وکړي، د رکوع نه فارغ شي، بیا سجدې وکړي دواړه، نو لومبنی رکعت پوره شو. چې کله امام دویم رکعت ته پاڅي، نو په شروع کې به لومبی بسم الله الحمد سورة فاتحه ولا الضالین پورې ووایي، بیا به سورت ووایي. اوس په دغه دوران کې د رکوع نه مخکې بیا به 3 پیرې تکبیرات وایي. لومبنی تکبیر الله اکبر چې ووایي، امام او مقتدیان دواړه به الله اکبر ووایي او د غوږونو سره به د مټو اوږدو دا سرونه ولګوي. لاسونه به د لومبني په شان ځوړند وي. یو الله اکبر یې وکړ، لاسونه به ځوړند کړي. دویم الله اکبر یې وکړ، غوږونو له لاس یوړو، بیا به یې ځوړند کړي. دریم الله اکبر یې وکړو، غوږونو له ګوتې یوړې، لاسونه به ځوړند وي. په څلورم الله اکبر سره به سره د امامه مقتدیان او امام رکوع ته ښکته شي. رکوع سجده قاعده به وکړي. منځ پوره شو چې سلام وګرځئ، نو له دغې نه بعد اوس په دغه دوران کې به امام له پکار دی چې دی به 2 خطبې ووایي او د دې خطبو اتصال به د دې منځ سره راولي. اوس د دې نه بعد به بیا دعا وغواړي. خو دغه دعا دا کومه دعا چې غوښتل کېږي، نو زما عزتمندو دا به څوک سنت نه ګڼي، ځکه دا د نبی علیه السلام مبارک او د اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین، تابعین او تبع تابعین، ټولو د دې نه دا چا نه منقول نه ده.
خو عام طور د هر مانځه نه وروستو دعا غوښتی شي، نو د دې وجې د اختر مانځه نه وروستو هم دعا غوښتل پکار دی. علامه انور شاه کشمیری رحمه الله فرمایي د اختر مانځه نه او د اختر مانځه او د خطبې په منځ کې اتصال پکار دی. نو په دغه دوران کې دعا کول نه دی پکار. کله چې انسان د مونځ او د خطبې نه فارغ شي نو بیا که دعا غواړي نو دعا دی وغواړي. الله پاک دې په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.